یو انګریز د لندن والا انګریزو قرآن عظیم شان په دې نیت باندې راواغسته د نن نه څه کلونه مخکې چې په دې باندې اعتراضات وکړم. ګوره چې قرآن عظیم شان کې دا کمی ده، نعوذ بالله من ذالک، دا کمزوري ده پکې، دا کمزوري ده پکې، دلته پکې د فصاحت کمزوري ده، د بلاغت کمزوري ده، د معنا کمزوري ده، دلته د حروف او د صيغو کمزوري ده، د قصو کمزوري ده، د یو بل سره د ټکراو کمزوري ده، د یو خبرې د بار بار راتلو کمزوري ده. دا اوس لګې دی دې باندې کار کوي او دا به یو کتاب جوړی چې مسلمانانو ته شعر کې او پیش کې چې دا وګوره ستاسو هغه کتاب چې تاسو ورته الله کلام یو نعوذ بالله په دې کې دا کمزوري نه یره دا وي هر څه پرېدا وي. سوره لهب باندې تبت یدا ابي لهب سورت باندې په 13 سپاره کې په دې باندې مسترګې پرې وتلې. ما ویل چې راشه دا مطالعه کا، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی د دنیا نه کافر تللی دی، داغه دشمن دی چې د دوم څنګه په قرآن عظیم شان کې راغلی دی، څه چل شوی دی. را سوره لهب مې مطالعه کړه چې دا سورت اخر ته ورسېدم، وایي دې ته مجبوره شوم چې ایمان مې راوړه، مسلمان شو. څوک دې تپوس کوي ولې مسلمان شوي؟ یاره وایي دې خبرې مجبوره کړم چې ما کله سوره لهب دا مې د دې تلاوت مې وکړه، دا مې ویو، د دې تفسیر مې یاد کړ، د دې معنا مې یاد کړه، نو ما چې ولیدل د دې سورت د نازلېدو نه ابي لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غظالم تر دا 10 کاله وروسته مړ شوی دی. څو کاله وروسته؟ 10 کاله وروسته مړ شوی دی. او وایي دغه صورت ابي لهب ته رسېدلی مو چې الله پکې وعده کړی چې ته به اور ته داخلېږي. وایي که چېرته ابي لهب غوښتلی چې دا قرآن نعوذ بالله من ذالک په خپل عمل باندې کمزورې ثابتولې، نو وایي کولی شو، ځکه ایمان به راوړی وي. او د الله جل شانو په قرآن عظیم شان کې دا وعده ده چې چا ایمان راوړه هغه به اور ته نه داخلېږي، نو ده به ایمان جعلي ایمان منافقت ایمان به راوړی وي او خلکو ته به ویلی وي وګورئ زما په باره کې د قرآن عظیم شان آیات نازل شوی دی او ما ایمان راوړه، زما د ایمان او دغه صورت په منځ کې فرق دی، ځکه الله فرمایي چې ته به جهنم ته ځې، ما ایمان راوړه، بل کې فرمایي جهنم ته به مسلمان نه داخلېږي. نو دا څنګه قرآن دی؟ نو هغه الله جل شانو په زړه باندې دغه داسې مهر والیو چې هغه ایمان طرف ته او د دې منافقت ایمان طرف ته دغه میلان دغه خواهش هم نه راته او 10 کاله وروسته د دې صورت د نازلېدو نه مړ شوی دی. نو وایي پته ولګېده چې دا قرآن عظیم شان د الله جل شانه کتاب دی. نو ما وایي د دې صورت په مطالعه باندې ایمان راوتی دی، میدان ته یې رادنګلي دي. د څه دپاره؟ د مخالفت دپاره. د څه دپاره؟ په قرآن باندې اعتراضاتو دپاره. د څه دپاره؟ چې قرآن کې کمزوري ثابته کړي، خو الله جل شانه ورته ایمان نصیب کړ. دا داسې کلام دی چې سترګې دې پرې ولګېدلې او ته د بغض او د حسد کینې نه تلاوت کې الله جل شانه به درته هدایت کوي. په دې باندې ځان پوه کا.